تاسو په لای کې نو کې داسې واقعه ما په خپل ژوندۍ کې نه کتلې. تاسو د هغه سره په نظر واچوئ دا یو غر دی، په دې کې تندرونه را پرېوتې دي او دا کمرې چې کوم دی لاندې راغلي دي او دغلته ابادي ده په دغه باندې ور پرېوتې ده. 35 کسان پکې ګیر شوي دي. نو داسې حالات چې کوم دی، داسې سیلاب، داسې تندر ما په خپل ژوندۍ کې نه دی کتلی. ثوابه ګدون کې یو قیامت راغلی چې په یو ټایم باندې 140 جلکونه لیکن د اوبو تندرونه په ثوابه ګدون کې راپروت وو چې د یو جلک چې کم دی نو دی پکې کافي نقصان کړی دی. دا جلک په دغه مخامخ ځای کې راپروت وو او دوی سره چې کله دا جلک را پرېوتو نو دې ځان سره دا غټ غټ کاڼي تاسو ته په دې سکرین ښکاري دی ښکته د کورونو ته یوړه او کورونه د هغې د لاندې شو چې په هغې کې 13 نه والې 15 کسان چې کم دی او وفات شو. عمران بھائی را سره ولاړ دی د واقع له دې پرونه را سره راغلی کورج ورکوي د خلکو اواز اوچتوي چې دی دپاره ادارې راشي، حکومت ته په نظر راشي چې دی سره دی د څه امداد چې هغه لپاره هم کړي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه احتشام بھائی ښه طبیعت ښه دی؟ عمران بھائی دا واقعه ډېره زیات افسوسناک نه ده ثوابه ګدون ده؟ یاره تقریبا 5مه ورځ ده چې موږ په دې مشکلاتو کې لګیا یو. پهله بونیر کې واقعه راغلې وه او اوس چې کوم دی ثوابۍ واقعه راغلې ده. تاسو یو ما داسې واورېده اوس یو کس د بار نه رالو چې د هغه مکمل خاندان د ملبې د لاندې شوی ټول وفات شوي او هغه غریب په سرو سترګو جړېدو. تاسو په خپلو سترګو هغه ویډیو تاسو هغه کلیپونه هم جوړ کړي دي. دا څه واقعه وه زموږ د کتونکو؟ تقریبا داسې نیمه ګنټه مخکې یو کس د لندن نه راغی او چې کوم خاندان دی په دې سیلاب کې ټول لاندې ګیر شوی دی، کور یې ورک شوی دی. هغه خپل کور ته تلو، خلکو نه پرېښوستو. دی ورته ویل چې ته مه خراب بشي ځکه چې صرف ډیری پروت دی، د ملبې نور پکې څه نشته دی. هغه دا وویلې چې په دې ډیري کې زما مورکۍ پرته ده، په دې ملبه کې زما ورور پروت دی، په دې ملبه کې زما ورندار پرته ده او په دې ملبه کې زما ورېرونه پراته دي. په دې ما زما د هغې صوت کېږي. زه په دې ډیري ما تر هغې پورې ناست یم که نه تر څو پورې چې د هغې مړي نه میلاو شوي. نو دا ډېره افسوسناکه خبره ده چې یو مسافر و او کور ته راغی او کور یې په دغه ځای کې نشته دی، کور یې اوار شوی دی او ټول خاندان چې کوم دی په دې ملبه کې ګیر شوی دی. نو دغه ډېر دردناک مناظر وو. او بله یوه واقعه به داسې راغلې وه، موږ دا واورېدل چې کله دا سیلاب راغی نو یو مورکۍ وه، هغې خپل ورکوټی ماشوم زوی ورسره و که نه، هغې چې کوم دی د یارې د غېږ سره نږدې کړی دی. نو دغه رنګې دا کاڼي پرې راغلي دي، دوی پکې ګیر شوي دي. چې کله د هغې مړي راویستل که نه، هغه ماشوم ورسره په هغې کې و. نو دا مناظر چې کوم دی لکه چې د چا په سینه کې زړه یې که نه، نو هغه نشي برداشت کولی. تاسو په لای کې نو کې موږ د ذات په مشکله ما ځان راټینګ کړی، ځکه چې لاندې لاړ شي د خلکو حالاتو تاسو ګورئ، بیا بونیر ته لاړ شي د هغې حالات تاسو ګورئ. راغلی دې ټایم کې تعاون دپاره یاره خبره به رښتیا کوو. دا بعضې خلک وایي چې حکومت نشته دی، ادارې نشته دی. نو موږ راغلي پرون تقریبا د ټول نه زیات چې کم دی د جماعت اسلامي الخدمت فاونډیشن په بونیر کې ماشاءالله لګیا دي، راشن ورکوي، خوراک ورکوي، دوی ورکوي، امبولانس ورکوي، لګیا دي خدمت کوي. او بیا د ریسکیو 1112 والا دی هم لګیا دي خپل خدمت کوي. خو زه یو درخواست کوم خپل حکومت ته چې تاسو مهرباني وکړئ، زمونږ ریسکیو 1112 ماشاءالله تکړه ځوانان دي، کار کولی شي، همت پکې شته دی. هغې څه چې کوم دی د وسایلو کمي ده. چې کومه مشینري ده که نه، تاسو دا دوی له ورکئ او انشاءالله چې کله دغه رنګې افت راځي دوی بیا خپل کار چې کوم دی په ټایم سره کوي. دا ځوانان راغلي دي، دوی لګیا دي، کار کوي په لاسونو باندې او هغې نه پس چې کوم دی مشینري راغله که نه، نو ما پکې ډېر ځوانان وکتل که نه چې لاسونه یې خوږ شوي دي. ځکه چې دا کوم تاسو دا کمبلې ګورئ که نه، کوم کورونه دي هغه هغې د پاسه ډېر جوړ شوي دي. نو دا د لاس کار دی. نو حکومت ته درخواست کوو چې مهرباني وکړئ، دغه ریسکیو 1112 تاسو چې کوم دی وسایل ورکوئ، مشینري وله ورکوئ که نه، چې کله هم دغه رنګې افات راځي، مصیبت راځي، عذاب راځي، نو کم سے کم هغې څه به چې کوم دی وسایل وي، په ټایم به ځان رسوي او کار به کوي. دوی پرون راغلي دي، چې څنګه واقعه شوې ده که نه، ریسکیو والا راغلي دي، خو خوران څه چې کوم دی مشینري نه وه، په داسې باندې کار کېږي. نو در به هم مونږ ښایو، مونږ میډیا والا یو. ما اوس صحیح که زمونږ پاک آرمي چې کوم دا په تروړو باندې اوړه راوړه، هلته کې هغه سکول کې سټاک که او بیا پرونه راسه دا خدمات ورکوي، څوک سیخان کټ کوي. کې موږ وکتل د پاکستان چې کوم آرمي ده هغه هم لګیا دي، ریسکیو 1112 والا لګیا دي، جماعت اسلامي والا الخدمت فاونډیشن لګیا دي، جمعیت والا ملګري چې کوم هغې خپل فورس جوړ کړی دی، هغه سالار په نوم باندې دی که څنګه، هغې هم لګیا دي، خپل خدمت چې کوم دی کوي. نو هر څوک راځي، هر انتظامیه والا راځي، هر ادارې والا راځي، د خپل اوس مطابق چې کوم دی لګیا دي، خدمت کوي. خو زه یو خبره په دې کې نوټ کوم چې نن سبا سیلابونه راوتي دي که نه، او هر کس چې کوم دی لګیا یې چانده کوي که نه، هر کس چې کوم دی دغه رنګې پوسټر ساز کړی دی او د پاسه یې پې لیکلي دي که نه، چنده برای سیلاب زدگان. نو مهرباني وکړئ چې خپله چانده ورکوئ که نه، هغه چا له ورکوئ چې نوم لري او مخکې چې کوم د کارکردګي کړې وي. ځکه چې په دې کې احتشام باید داسې خلک وي که نه چې خپل جبونو لپاره لګیا وي، د الله د رضا لپاره صرف بعضې خلک لګیا دي. اوس ګوره پېښور کې چې کوم دی پک سیټ دی، ښه کار کوي، الخدمت فاونډیشن دی، جمعیت والا دي، داسې د نیشنل پارټي چې کوم دی د باچا خان ویلفیر ټرست دا دی،
تاسو ډېر تنظیمونه دي کنه چې کوم کارونه کوي رجسټر دي او په ګراوند چې کوم د سکار هغه کړی وي سخکاري هغه چې کوم د تاسو خپل مرسته کوي نن سبا هر سړی بس ناشته دي او پوسټر چاپ کړي څه کې د چاندا کومه هر سړی ویډیو کې نمبر په خپل ورکې زی پیسې والا څه کې د چاندا کومه نو پدې کې چې کوم د حق چې کوم د حقدار ته نه رسیږي دا یو چې کوم غلطي ده دا زموږ پښتانه چې کوم د بار کې زموږ پښتانه چې کوم دی را پسله کې چې کوم د لکه درد وي هغه ودرېږي کنه خو چې کوم حق دی کنه هغه به حقدار ته نه رسیږي نو مهرباني وکړئ تاسو چاله ورکوي چې هغه سره تنظیم وي مخکې سکار کړی وي جزاک